شیرزاد صاحب ستړي مشي په خیر راغلی کورمدان. شیرزاد صاحب تاسو به د خلیلزاد خبرې مو اورېدلې، ټرمپ خبرې به مو اورېدلې. ټرمپ وایي چې موږ وځو ملګرو ملتو. خلیلزاد چې کانګرس ته خبرې کولې هغې کې وایي چې که طالبانو ټول شرایط پوره نه کړل نو موږ نه وځو، خو بیا وروسته دا هم تشریح کوي چې طالبانو شرایط پوره کړي دي، په امریکایانو ډزې نه دي شوي، القاعده او دوی سره ارتباط کوونه نیسي، نو بس خو شرایط پوره دي. نو دغه وضعیت څنګه تحلیلوي؟ ټرمپ د طالبانو صفات کوي، خلیلزاد دغه څه ښکاره کوي چې طالبان تر اوسه پورې خپل شرایطو باندې پوره روان دي. مکماستر د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشاور وایي چې ټرمپ د افغان حکومت په ضد طالبانو سره ملګری شوی. نو وضعیت هم دې خواته روان دی چې طالبان برلاسي شي افغانستان کې. بسم الله الرحمن الرحیم. تلویزیون لیدونکو کارکوونکو تاسو ته مېلمنو ته احترامات تقدیموم او ډېره بښنه غواړم چې زه په لاره کې بند پاتې وم، خپل وخت ونه رسېدم. داسې ځواک صاحب دا جهان هر څوک خپلو ګټو پسې دی، دې کې خو هېڅ شک نشته. او بیا په خپلو ګټو کې په امریکا کې هم طرف د خپلو ګټو غوښتنه کوي او جو بایدن بیا خپلې ګټې لري. امنیت شورا یا امنیتي ارګانونه بیا خپل طرز تفکر لري. یعنی بخښنه غواړم، یعنی جو بایدن چې څه وایي، ټرمپ چې څه وایي، د دې په منځ کې چې خبرو کې چې کوم فرق دی، نو دلته د ټرمپ او د جو بایدن د ګټو خبرې دي، د امریکا د ګټې خبره نشته پکې، ځکه یو څه خو باید د امریکا د ګټې خبره هم وي که نه. دوی په مجموع کې د امریکا د ګټو خبره کوي، خو هر څوک یې دغه خپلو ګټو په چوکاټ کې د امریکا ګټې تنظیموي. البته امنیتي ارګانونو په سره به زیاته د امریکا د ګټو خبره وي. ټرمپ اوس ټول فشار په دې اچولی دی چې د دغه انتخاباتو نه میاشت دوه مخکې که وتوانېږي چې یو توافق وشي او امریکې ته ورته عوامو ته وایي چې ما تاسو سره قول کړی و زه د افغانستان دغه لوی جنګ پای ته رسوم، جنګ مې پای ته ورسوم، ممکن دا ما پر موقف ډېر مثبت تاثیر وکړي او ډېر زیات رایواله به واخلم او بل ځل دپاره به زه کامیاب شم. اصلي پاتې شو دا اصلي سوال چې اوس پیدا کېږي، صحیح انتخاباتو نه وخت کې به توافق وشي او دا توافق به د امریکا د فشار په نتیجه کې وشي. یوه معنا خو دا ده چې دا به طبي توافق نه وي، د افغانانو ترمنځ یو طبي توافق چې افغانان په رښتیا هم یو نتیجې ته ورسېږي، دا به نه وي. بله خبره دا ده چې د دې مصرف د انتخاباتو لپاره دی. د انتخاباتو نه وروسته آیا بیا به امریکا په خپل دې خبرو پاتې شي که نه؟ د انتخاباتو یو خو په مجموع کې د امریکې عوام د افغانستان د جنګ سره نوره دلچسپي نه لري. چون عوام دلچسپي نه لري، هر رئیس جمهور یا هر کاندید مجبور او مکلف دی چې د عوامو د رضایت په خاطر باندې داسې وکړي چې دغه جنګ پای ته رسو. د نور اوباما هم دا ویلي، اوباما هم چې راغی دا خبره کوله، بلکې هغه خو ټول اسلامي نړۍ سره کله چې دغه ته راغی ترکیې ته ټول اسلامي نړۍ سره د اشتي خبره کوله، لیکن هېڅ ونه شول، بلکې د هغې نه بدتر کارونه وشول. اوس حقیقت کې هم کېږي که نه، امریکا د یو ستر استعماري ځواک په توګه چې نړۍ کې حضور لري او خپل قوت یا خو باید شاته لاړ شي او شکست ومني او د یو ستر ځواک په توګه نور د صحنې نه وځي، او که پاتې کېدل غواړي نو هغه خو مجبور دی چې دغه نړیوالو سیالیو ته خپل ادامه ورکړي. نو افغانستان نه وتل د امریکا د دغه استعماري ځواک د منافعو سره سمون لري او که نه؟ خبره دا چې په کوم شکل وتل، که دا په دغسې شکل وځي چې دنیا ته وانمود شي چې امریکې دلته ماتې وخوړه، نو د دوی دغه زبرځواکي چې دا دوی ادعا لري دا ختمه شوه، ځکه چې د یو ملک نه حتی د یوې ډلې په مقابل کې ماتې وخوړله. امریکا اوس دغه شي ته حاضره نه ده، زما په عقیده دې کار ته حاضره نه ده. همدا وجه ده چې تاسو وګورئ نظامیان په اکثرو وختونو کې که نه د سیاسي مشرانو سره په خبرو کې تضاد موجود وي، مخالفت موجود وي، هغوی په جنګ ټینګار کوي. او که په داسې شکل وځي امریکا
چې دنیا ته وښیي چې موږ دا مشکل حل کړو نو کوم مشکل چې موجود وو که د توریزم مشکل وو که د القاعدې مشکل وو که په افغانستان کې د تورستي ډلو مشکل وو هغه حل شو کورنۍ جګړه پای ته ورسېده اول ته حل راغی نو حل شوی دی دا مشکل نه تر اوسه خو دا مشکل نه دی حل شوی دوی د امریکې اوس فشار ټول پام دی چې دغه دواړه خواوې سره کښېنئ توافق ته ورسېږي چې تر څو دنیا ته داسې وښیي چې دا مشکل موږ حل کړي توافق وشو که نه د القاعدې سره د رابطې د قطع کولو توافق شوی دی د طالبانو سره نه صحیح ده توافق به مو شي انتخاباتو باندې به خپل تاثیر هم وکړي هر رقم تاثیر یې چې وکړه لیکن مشکل خو به حل نه وي که نه نو مشکل چې حل نه وي د هغې نه وروسته به څه کېږي څه وضعیت یعنې موږ انتخاباتو نه وروسته د امریکا څه رقم وضعیت ته رواني زما په عقیده باندې که ډېر په اجاله باندې که نه چې دغه حل د دواړو خواو ترمنځ یو طبیعي شکل ونه لري او صرف د امریکې د فشار په نتیجه کې منځته راشي نتیجه به منفي وي ثبات به رانولي ثبات نشي راوستی بل که په طالب باندې ډېر فشار راشي طالب سیاسیون به دغه توافق ومني یا د امریکې د فشار په نتیجه کې او یا د پاکستان د فشار په نتیجه کې خو هغه خلک چې جنګ کوي په غره کې ناست دي هغوی به باید خپلو سیاسیونو مخالفت وکړي څه به لاړ شي القاعدې ته او څه به لاړ شي داعش ته ځان چې په طالب باندې دومره فشار نتیجه بیا جنګ دی ځان چې په طالب باندې اوس ځینې ډلې داسې یا ځینې ارګانونه دې ته خوشحاله دي چې په طالبانو کې ولا اختلافات راشي زه په دې وخت کې ځواک صاحب په طالبانو کې د اختلافاتو طرفدار نه یم د افغانستان په ګټه نه دی د افغانستان په ګټه نه دی ځان طالبان باید متحد وي یوه رهبري ولري یوه خبره وي او یو تصمیم وي او توافق ته ورسېږي توافق هم داسې توافق البته طالبان باید د خپلو نظامیانو سره هم کار وکړي چې وروره موږ د حکومت په جنګ نه دی ګټلی چې موږ خپلې ټولې خبرې په دې حکومت تحمیل کړو او خبرې ته دي که نه مذاکرات جرګه ده نو دا پښتانه خو ټول د جرګو سره عادت دي هغه ښه مثال دا دی چې ته چا په فیسبوک په نقم دا وکړي جرګې ته چې خبر لاړه یو ځای نیمه دي تا او نیمه دي ده که نه دا هم یو شکل د جرګې دی یو شکل د جرګې دی او دا به یو څه په بله طرفه سیاسي حل داسې طرحه ده چې ځینې شیان به طالبان ترلاسه کوي ځینې به افغان لوري یا د افغانستان د حکومت لوري یا د نظام لوري په مجموع کې زه چې طالب هم باید داسې څه ونه کړي چې هغه د دوی خاصه حزبي طرحې وي او هغه په دې خلکو تحمیل کړي دا څوک بیا نه مني یعنې د طالب مطلق حاکمیت هم د لارې حل نه دی او که دا خو فکر کوي چې طالب درې شي ماته تسلیم شي دا هم د حل لاره دا د حل لاره نه ده کوي چې طالب ما ومني د ما څه دې ومني او راشي وسله دې کېږي او جنګ نه دې توبه د هېڅ امکان نه لري طالب ځان بیا چې دا طالب دا منلی وایي لس کاله پخوا یې دا روغه نه کوله 15 کاله بنګ به دا واقعیتونه ومنو که د چا طالب خوښېږي که نه خوښېږي خو حقیقت دغسې دی ما له پرون بل تلویزیون کې نه چا سوال چا غږېدو چې د لومړی مرستیال ویلی چې زه حاضر نه یم چې طالب سره کار وکړم ما دا خبره منطقي نه ده حکومت سیاسي حل منلی سوله منلی ته د حکومت دویم سړی سره زه درته خبر کوم ځواک صاحب چې دا د جمهور لومړی مرستیال د صالح صاحب دا د ما خوښېږي دا په دې ملي مسایلو کې کلک ملي موقف نیسي او د افغانستان لپاره فکر کوي که د زړه نه وي که د زړه نه وي دا خو کلونه که نه دا چې ما تعقیب کړی دی یعنې ځینې مسایلو کې ما ته ثابت شوی دی که نه چې د ملي بعضې خلک بعضې دا جامع ورسته پاتې جامع ده نه شیرزاد صاحب زه په هغه به زیات بحث نه کوو مطلب یې دا دی چې ما مطلب دا و د یو شخص په توګه حق لري چې وایي طالب سره کار دا لومړی مرستیال دی دا باید دا خبره ونه کړي زه حاضر نه یم چې طالب سره کار وکړم که نه طالب وویل چې زه حاضر نه یم چې د امرالله سره کار وکړم یا د اشرف غني سره کار وکړم یا د بل افغان سره ماش داسې دی چې بل باید تحمل کړو بلکل اصلي بحث هم دغسې دی ستاسو د خبرو نتیجه زه داسې اخلم چې افغانستان کې سوله او ثبات فقط په یو شرط راتلی شي چې موږ یو حقیقي توافق ته ورسېږو د فشار په نتیجه کې نه او ټول پکې شامل وي او د ټولو خواو منافع په نظر کې نیول شوي ځواک صاحب
موږ به حزبي پروګرامونه په خلکو تحمیل نه کوو عمومیت نو چې ماته دې منل وړ تاسو دې منل وړ وي وس تاسو وګورئ د حکومت دریځ چې سره رقم د امرالله صالح چې سره رقم دریځ لري اشرف غنی هغه ورځ چې دنیا ته ویل چې ما سره کومک وکړي چې دیموکراتیک نظام وساتو او د 19 کال ارزښتونه او د جمهوریت دغه هغه خو طالب دریځم دغه څه فکر کوي لکه زه او فاتح چې مو بس ارڅ باید زما په خوخه وشي نو دغه فاصله چې دا هغه څه چې تاسو وی هغه ته ګنې زمينه مساعده ده هغه ته امکان شته دغه ولا زه خو دغه شل کلن جنگ یا 30 کلن جنگ دغه دوړو خو ته باید قوي درس ورکړي هغه شل کلن اتلوي کلن جنگ پریګدو هغه خلا په خپل ځای اپ ځای پریګدو دغه وس ورسته د کاري سره د دورې نه چې طالب حکومت سقوط وکړي او ترنه دا جنگ روان دي او طالب ته به درس ورکړي باید د تاذر شي انعطاف ته مازر شي گذشت ته مازر شي او قومیت باندې باس وکړي او قومیت توافق ته ورسیږي دی خاطم کدا زر نشي اوس معلومیږي چې تر اوسه پورې بدبختي دا ده چې تر اوسه پورې هغه جاندار نه ته نه شوی کنه په جاندار باس تاسو دې په طرز العملونو باس د لس ورځې په طرز عمل خو هر ورځ پرمختګ شوی دی خو توافق لري شو په جاندا معلومه شي چې په جاندا غن کله باس کېږي بیا موږ پیوګو چې څوک رښتیا حل غواړي څوک نه غواړي یو خبر ته کوم چې دا ملت پرته پوری ستړی شوی دی دا د هیڅ چا لپاره نور یو خدای چې واسونه شي تسلیم شو څه چر باندې کوي کنه حلاروي می او که سره چې د مرګ ته بل اخر یو وخت سلسيږي چې بس مړ د شم خیر دی نو دا ملت نور تر پوزي راغلی دی که طالب خبر معقول ورته ښکارا شوی دا ملت تر اوسه پورې ټول طالب سره نه دی ولاړ ځینې افراد به ولاړ وي پر انګیزه چې وي یا پخوانی طالب حکومت کې وظیفه لرله یا رول لرلو یا ورسره عقیدوي پیوندونه لرل خو بیا به سره ټول ملت ودرېږي او که دا پیشنهادونه د هغه معقول وي د حکومت بیا به ملت پر احتیاج د حکومت سره ودرېږي بیا به نو اردو او حکومت به د طالب ضد نه جنګيږي ټول ملت به جنګيږي شیرزاد صاحب آیا موږ دومره استقلالیت لرو چې یعنی دلته فقط دغه منګه افغانان په دې لوبه کې شامل نور څوک نشته دي چې دا تصمیم به ټول افغانان وس دغه وس امنیتي میثاق په نوم باندې او څه روان دي خلکو باندې وسلې شل کیږي نو دوی خو د سولې جریان دی او د بل خو په خلکو وسلې شل هغه موږ ملیشه سازي ده کنه ملیشه جوړول دي او دا ملیشه جوړول یو څوک ته ویلې کنه نو څه فکر کوي وضعیت څه رقم دی دغه څه یو توافق دا زواک صاحب د کی شک نشته چې دا ډیر لاسونه کار کوي ځنې هیوادونه چې پر اختیار په افغانستان کې سوله غواړي او سوله دوی په ګټه هم ده او ځنې په کلکه د جنگ دوام غواړي او د جنگ دوام د هغوی په ګټه دی خو دغه ملت به اوس خو مسله داسې ده چې ملت نه پوهېږي چې طالب په حقه دی که د حکومت په حقه دی یو شمېر به د حکومت طرفداري کوي یو شمېر به د طالب طرفداري کوي خو په مجموع کې عام چې دي چې څوک سوله نه غواړي راځه چې یو ارزیابي وکړو خبرې روانې دي د طالبانو یو ټیم دی یو دریځ لري دریځ ښه دی که بد دی خو دریځ واضح دی معلوم دی او هغه وایي چې مونږ خبرو ته هم تیار یو سولې ته هم تیار یو راغلي راځه میز په سر باندې په میز په سر چې څه توافق وشو هغه به عملي کېږي دې خواته حکومت د مذاکراتي هیئت لګلی لیکن د مصالحه عالی شورا د تر اوسه پورې نه ده جوړه د دولت عالی شورا د تر اوسه پورې نه ده جوړه او یو نظر دې خواته ټیم کې شته دی نه او د حکومت مشران دی د رئیس جمهور نه نیولې تر اول معاون او دویم معاون پورې حکومت هم دې خلکو سره دی دوه معاونینو او یو رئیس جمهور سره د داس خبرې کوي چې هغه په حقیقت کې د سولې تخریب دی نو اوس څنګه ارزیابي کوي زما پکې دا ما ډېر بار ویلي دي چې په دغه نظام کې ټول قوتونه باید سره یو اواز شي متحد شي او باید وخل شي د دې په خاطر نه چې طالب ته ماتې ورکړي طالب سره یو توافق ته ورسیږي چې پاتې طالب سره توافق ته ورسیږي سبا ته نشي چې دې توافق ته ورسیږي یعنی بیا غرو ته وخیږي دې خو تم خطرات دي زواک صاحب دا دې خو خلک دي
دقیق خبر یم چې نظامي تشکیلات په ځینو سیمو کې شروع شوي، غونډونه ټولي شروع شوي او نظامي تربیه شروع شوي. دا درته تعلیم نه کوم، خبر ده، خبر چې زما خپله دوستان پکې دي چې ماش ورکړی دی، هغه ماش یې ماته ښکاره کړی که نه. نو بیا اراده څه ده؟ او هغه د دوی په اوس دا تشویش دی چې بیا دغسې حکومت په مون تحمیل نه شي چې نه مې کلتور مني او نه مې مذهب مني او نه مې دیموکراسي مني او نه مې مدني حقوق مني او نه مې ازادي مني، بس وې ته دې ما پسې او رمه او لښتې راپسې اخیستې چې بس زه څه هم بس کوه. داسې حکومت څوک نه مني. زه واکس یم. په زور خاورونه فتح کېږي، خو په زور په خاورو حکومت نه کېږي. په دې باندې به طالب پوه شي. راځه دلته چې دا خلک دي دا باید متحد شي. ما بار بار په دې حکومت غږ کړی دی چې موږ تا سره په دې کې اختلاف نه لرو چې تا طالب ومني او موږ به مخالفت وکړو. چې ته طالب ومنلې موږ د 100 وارې منو. صحیح، خو په طالب ځان ومنه. خو ته خو په طالب ځان ومنه که نه. او که بیا طالب ته نه مني نو ته بیا ټول افغانستان د ځان قرباني کوه. ما بل ته ټیک شه دغه د نظام کې خلک سره متحد که نه. اول دا ته عبدالله سره تا اتحاد کړی دی، تر اوسه پورې هغه کوم اتحاد چې تاسو کړی په هغې تعهداتو هغه نه ده کړې، وفا نه ده کړې. حکمتیار صاحب بیرون پاتې دی که نه. کارزار صاحب معاصر شخصیت دی، په دې ټولنه کې نفوذ لري. دا استاد سیاف بلکې داس نور مهم شخصیتونه دا ټول راټول کوي یوه خوله شي. دوی ترمنځ اختلاف نشته، شاید ډېر کم واړه اختلافات وي چې هغه سره په یوه ورځ بحث سره حل کړي، خبرې وکړي، ستراتیژي وړاندې کوي. او چې ورځ دغې خبرې تر شا ټول ولاړ یو، د رجمونه نیولې تر اخرنۍ عسکره پورې. دلته د ځان ګټې مه طرحه کوئ، د نظام نه د دفاع خبرې مسله طرحه کوي، افغانستان نه، د افغانستان د ګټو مسله او د خلکو د حقوقو مسله مهمه ده، د جمهوریت او د دیموکراسۍ. دا څه نه ښکاري چې زما سوال هم دغه دی، داسې چې تاسو وایئ دا ډېرې ښې خبرې دي، ښه خبره ده، کاش کې داسې وشي. خو دا کار باید حکومت وکړي. حکومت خو بل څه کوي لګیا دی. حکومت په خلکو وسلې شي، حکومت میثاق امنیتي په نوم باندې ملیشه سازي کوي، حکومت داس خبرې کوي چې دویم معاون وایي چې طالب هماغه طالب دی او استبدادي او لکه څنګه چې د پښتنو قومونو ته هم پکې توهین وکړو. امرالله صالح دی وایي چې زه ورسره کار نه کوم، رئیس جمهور دې هم دغسې خبرې کوي. نو د حکومت خو نیت او اراده نه ښکاري. نو چې د حکومت نیت او اراده نه ښکاري، د طالب بحث به په خپل ځای پرېږدو چې طالب ښه وایي او که بد وایي. دې خوا ته څه کول پکار دي؟ سیاسي قوتونو ته، خلکو ته، نور خلکو ته څه کول پکار دي؟ دغه سوله د حکومت د نیت په ګرو کې وي او که نه، دا باید راوباسو. هېڅ قیمت زه خپله زما دا نظر دی، ما تېره ورځ هم ځینو سیاسیونو ته په شمول راسي عبدالله دا نظر ورکړی چې دغه سیاسي ګوندونه او مهم سیاسي شخصیتونه دا به سره ټول شو. دا د حکومت په خلاف نه، د حکومت په ملاتړ کې هم، خو چې حکومت هغوی په سمه لار روان شي، یوازې ځان مسله ورسره نه وي، په مجموع کې د ټول افغانستان مسله ورسره وي. دا سره ټول شو او باید یو واحد دریځ ولرو. چا چې د سولې مخالفت کولو په ضد راپورته کیږو، او چا چې د سولې په نفع قدم پورته کولو ملاتړ یې کوو. او دا ویځي بعد د سیاسیونو د هیله دا نه ده، زه هم دا سیاسیونه باید یو چوکاټ جوړ کړي، ټول عوام باید په دې کې شریک کړي، ټول ملت په دې کې شریک کړي. دغه حزبو د لاره نه که غټ که واړه دي، خو دغه دي نو منسجم کړي ټول د ملت یو چې دغه دوی باید د دوی نه د وسیلې په استفاده وشي چې ټول ملت پکې داخل شي. چې ملت پکې داخل شي، که طالب خبره داسې وه چې دا ماغه انحصاري حکومت چې څو کاله پخوا په دې ملت رسته و، به ټول ملت ورته وایي چې نه وروره بس په خپل ځای دې کښېنه، جنګېږه، 100 کاله هم جنګېږه، دې جنګ ته مونږ تیار یو. اوس پوه شو چې ته څه غواړې. که طالب رښتیا هم د ټولو خلکو حقوق منل، حکومت دوه پړې پکې په موضوع کې کړې، حکومت ته ورته جوړه بس په ځای دې کښېنه. او شیرزاد صاحب یو آخري سوال، وخت زموږ خلاص دی، دغه توان هم شته دی او که نه؟ ځکه بخښنه غواړم دا پوښتنه ځکه کوم چې امریکا دې ورسره توافق کړی دی طالب سره،
امریکا د حکومت نه زیات طالب ته پروتوکول ورکوي او حکومت تقریبا یوازې پریښی دی اوس چې سره کوم وضعیت دی نو او امریکا خپل عسکر وباسي نو عسکر به د امریکا وځي د دې حکومت ملاتړ نظامی ملاتړ به ښکاره خبره ده چې خلاص شي کنه بیا او برعکس طالب او امریکا به سره روابط لري بیا به نو په نظامی لحاظ طالب یو ډېر برتر حالت کې نه کو دا ما چې څه ویلې دا د امریکا خلاف خبره نه ده خو امریکا هم سوله غواړي زمزم وو نو خو شک دی چې نه غواړي نه امریکا چې سوله نه غواړي اوس خو د خو د سولې چغه وایي کنه دغه اوس هم چې خبر شوم په دې قطر کې خارجي وزیر چې راغلی و د رئیس عبدالله دوی د خلکو سره خبرې کړي زموږ هیله دا ده چې تاسو دغسې دیموکرات نظام ولرئ لکه امریکا خو دې کې د موږ د مداخلې ځای نشته تاسو طالبان به خپله توافق ته ورسېږئ په نظام باندې په هر شي تاسو توافق وکړئ موږ ته دا په خپله دا خبره په دې وخت کې د حکومت جبهه ضعیفول د نظام جبهه ضعیفول چې د دیموکراسۍ خبره کوي او د طالب جبهه قوي کول نه خو داسې دی چې یعنې ضرورت څه چې دې وخت کې دا خبره کوله دې وخت کې دا خبره کول چې د جمهوریت او د امارت جګړه روانه ده جګړه کنه خو دواړه خواوې کوشش کوي چې خپل فدرال سره تر اوسه پورې ځواک صاحب ما خو نه دی اورېدلی طالب ویلي چې جمهوریت نه منم یا زه امارت غواړم من خو چې وخت کې اورېدلی و تقریبا د څو کاله پخوا چې هغه قطر کې لومړی مجلس په دوبۍ کې و که نه په هغه کې د اسلامي جمهوریت خبره طرحه کړې وه یعنې د دوی طرحه چې وه یو چا ونه سوال کړی و چې تاسو د خبرو نه داسې معلومېږي کټ پټ هغه د بیا درته وایم چې تاسو اسلامي امارت ته تېر شوي او اسلامي جمهوریت غواړئ او بلکل صحیح ده که نه اوس خبره دا ده طالب اسلامي جمهوریت غواړي خو خبره خلاصه ده یو داسې دی چې بله خبره داسې ده چې امریکا ته هم د امریکا څخه د وتو نه مخکې که افغانان توافق ته ورسېږي زموږ مرستې به ورسره په دوامداره توګه پاتې شي که نه خو زه فکر نه کوم چې امریکا دې په دغه د طالبانو داسې یو نظام لکه پخوا چې لرلو د هغې سره توافق وکړي تر اوسه پورې په دې اروپایي دنیا کې لیکن یوه خبره نتیجهګرۍ په توګه ویلی شو چې ثبات افغانستان ته هغه وخت راتلی شي چې یو مجموعي توافق رامنځته شي نه طالب فکر وکړي چې ما بایللې ده نه دې خواته خلک فکر وکړي چې ما بایلله ټول یا حذف شو نو بیا ثبات تللی شو او کنه نور څه لري چې دي هغه جنګ دي بلکل او ډېر اساسي خبره دې وکړه نتیجهګیري چې باید نه به طالب داسې فکر وکړي او ملګري چې موږ لکه چې تسلیم شو او یا لکه چې موږ معامله وشوله او نه به نظام کې خلک داسې فکر وکړي چې موږ باندې معامله شو اخر شولو او بل دواړه باید یو بل تحمل کړي او گذشت ته کار وکړي بلکل او ښکاره خبره ده ډېره زیاته مننه ټول مودان سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم الله مو مل